پاکستان تحریک انصاف ټیکټونه چې دی په کروڑو روپو چې دی هغه ورکړل شول په دغه ستاسو نظریه دا ټیکټونه په پیسو باندې ورکړل شو او سابقه چې کوم مرګري دی هغه یو پارټي چې دی هغه راخکړي دا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان په نوم باندې څنګه تاسو سره به کوم رابطه شوې ده په وخت باندې شمولیت لپاره تاسو بچون کې وس آزاد حیثیت سره چې دی هغه الیکشن لړاوه تر اوسه پورې د عمران خان سره په ډټه چې دی هغه ولاړ وي را روان وخت کې ګټه مترلاسه کړو د عمران خان په نوم تاسو وس ووټ واخلې پر روان وخت کې موسی را د عمران خان سره دغه مرګرتیا جاری ساتي کنه هغه پرې دی د بیډ نشانه غستې شوی دی چونکی مختلف قسمه نخي چې دی هغه تاسو ته امیدوارانو ته چې دی هغه لاټ شوی دي څومره مشکلات تر مخې تراتلی شي شپې په 12 بجې نه خمیلاو شو سحر وختي خلکو ته بخي په دکانونو کې مشرانو نوجوانانو او چمټې راغستي او دغه پروموشن کوي چې دا زموږ نه خده بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو غفران الله او بیا تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه مو پتن وي قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا انتخابات رانږدې کېدونکي دي او چې کوم سیاسي غړي دي هغوی هم خپل هلې ځلې چې دی هغې له په تیزۍ سره دوام ورکړی دی هم په دغې لړ کې زما سره دا وخت په خپرونه کې موجود سابقه صوبایي وزیر او د PK7 دپاره د پاکستان تحریک انصاف نه ټاکلی شوی امیدوار ډاکټر امجد علي دی د دوی سره نن خپرونه ده او په موجوده صورتحال باندې چې دی د دوی سره به خبرې اترې کوو پروګرام به مخ وړاندې بوځو تاسو زموږ سره د کیمرې په سترګه اوسئ ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت راکولو دا راته ووایئ سیاسي هلې ځلې څنګه روانې دي د عوامو نه څومره امیدونه سره تړلي دي څومره امیدونه دې ساتئ بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول تاسو ډېره زیاته شکریا دویمه تاسو وایي هلې ځلې نو الحمدلله تاسو ټولې نه چې هر ځای کې زموږ روزانه 3-4 جلسې کېږي د هغې نه علاوه چې کوم د عوام ریسپانس دی د پاکستان تحریک انصاف سره کاندیډیټ سره خان صاحب سره هغه هم قابل دید دی داسې موږ ته څه مسله نشته بیټ یو نشانه انتخابي خلک ووټ ورکوي خان صاحب ته او د خان صاحب چې سم نشاني هغې ته به خلک ووټ ورکوي چې کله ټیکټونه ستاسو تقسیمېدل چې د پاکستان تحریک انصاف ټیکټونه چې دی په کروڑو روپو چې دی هغه ورکړی شول په دغې ستاسو نظریې دا ټیکټونه په پیسو باندې ورکړی شول د ټول ناول چا په دې کلمه یقیني لا اله الا الله محمد رسول الله چې څومره الیکشن شوي دي څومره ماته عہدې میلاو شي څومره ماته ټیکټونه میلاو شوي دي شکر الحمدلله نه ما یو پیسې ورکړي نه په پاکستان تحریک انصاف کې د پیسې سره جان شته نه په پاکستان تحریک انصاف کې په پیسې باندې ټیکټونه اخیستل کیږي خرڅول کیږي دا بالکل غلطه خبره ده په دې سواد کې که تاسو وګورئ د عام طبقه د عام خلکونه خلک چې دغه پاکستان تحریک انصاف هغوی ټیکټونه ورکوي او د هغوی په ټیکټونو بیا خلک کامیابیږي دا بالکل یو منګړت یو پراپیګنډا البته په نورو پالټو کې دا ششته چې هغوی باقاعده د ټیکټ په نوم باندې ډونیشن اخلي او هغه ډونیشن په کروڑو کې خو پاکستان تحریک انصاف کې ما تاسو ته کلمه تېره کړه چې زندګۍ کې هم چاته د پیسو سیاست نه کړی دی او نه کو خدمت کو د عوام که پارټي مونږ له ټیکټ راکوي خپل دغه خبره پارټي مونږ ما دا دونه زمانه وشوه تقریبا 2013 18 کې 2 ټیکټه ماته میلاو اوس بیا ما له درخواست هم نه دی ورکړی د PTI د ټیکټ لپاره شکر الحمدلله چې همیشه پارټي ګوري چې د کس په پارټي کې څه خدمات دي او یا په دې علاقه کې څونه څوک خلک خوښوي په هغې بیس باندې مونږ ته ټیکټ میلاو شوی دی او دا سوال نه پیدا کېږي مونږ په هغه ټیکټ لعنت وایو چې هغه په پیسو واخیستی شي تاسو به چونکې اوس په آزاد حیثیت سره چې دی هغه الیکشن لړاوهئ تر اوسه پورې د عمران خان سره په ډټه چې دی هغه ولاړ وئ را روان وخت کې ګټه مو ترلاسه کړه او د عمران خان په نوم تاسو اوس ووټ واخلئ په را روان وخت کې موسی اراده ده د عمران خان سره به دغه مرګرتیا جاري ساتئ که نه هغه به پرېږدئ ما په خیال چې څونه میډیا والا یا څونه خلک دا خبرې کوي په کار ده چې هغه خلکو ته نه کوي چې کوم خلکو دا نه همیاشتې تکلیف تیر کو څنګه چې د دې کلمې یعنی 2 کلمې یو ځای دي لا اله الا الله محمد رسول الله دا دوانه د یو بل لپاره لازم ملزوم دي ټیک شو دغه شان د ډاکټر امجد او خان صاحب د یو بل لپاره لازم ملزوم دي څنګه چې په دغه کلمه کې شک نشته دې په دې کې شک نشته څوک دا خبرې کوي نو ازمیلی وي څوک نازمي دا نه همیاشتې چې کوم ظلم زموږ خلاف وشو زما په کور باندې زما په دیره باندې 19 چاپی وغورځولې شو به غیر آئینی غیر قانوني دا غین علاوه شپږ پیرې جیل ته لاړم شپږ 50 ورځې ما جیل تیر کو شپاړس په ما باندې فایار دي زما بچي د دې کور د مخینه خلکو چوت کړو نامعلوم خلکو په ساده کپړو کې ماسکونه چولیو
هغه ته نقاب واچو ما سره بارګینینګ کو چې ډاکټر صاحب خان صاحب پرې ده کنه پرې دي ستاسو بچی سر براوي چې د بچی په سر ما سودا نه کړی نو زه په بل څه سودا کوم په صوبه کې چونکې تاسو سابقه چې کوم مرګري دی هغه یو پارټي چې دی هغه رخ کړی دا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان په نوم باندې څنګه تاسو سره به کوم رابطه شوې ده په وخت باندې شمولیت لپاره چې کم خلک د پاکستان تحریک انصاف نه تللی دي هغه د خان صاحب سره کولا او غداري کړی ده هغه د خان صاحب دشمنان دي دغه دشمنان چې دی په شروع کې دوه میټینګ سره وختل مونږ ته باقاعده کالونه کول چې تاسو راشي خاص کر پرویز خټک وزویا ما چې هغه او محمود خان دوه درې پیری ماته کال کړی دی ماته میسج کړی زما سره په ریکارډ باندې پروت دی چې پرویز خټک کور کې په اسلام آباد کې میټینګ دی لوکیشن را لګل دی دا غیار زما سره په ریکارډ باندې پراته دي وایس میسیجز زما سره په ریکارډ باندې پراته دي او تاسو راشي چې مونږه دا نوې مطلب دا د 9 مهینه بعد سکه سروان دي سکیږي خپل سروایول بسنګ کوم نو مونږ ته کلیر کټ دا ویلو خاص کر پرویز خټک میسج باندې مونږ دا جواب ورکړو چې خټک صاحب زه خود رسلو پیری جیل ته لاړم زما بچی چوت شو زما په کور چاپی لګي تا خو هغه ټایم کې تو صوبایي صدر وي تا خو په هغه ټایم کې زما تاسو نه کو دا غینه بعد وستو صوبایي صدارت نه دی استعفا ورکړه ولی چې پتا پریشر راغی په هر وجه چې راغی د کرپشن د وجه چې راغی کا نور سدي حالاتو چې هغه نه تا بلکې هغه ټول میسجونه زموږ گروپ کې پراته دي چې کم دی خلکو به د یاري خبرې کولې د بزدلۍ خبرې به کولې هغه ټول موږ سره ټول ملګرو سره پراته دي چې را مونږه د ټینګ نه یو مونږ به تختو مونږ پریشر نشو برداشت کولای مونږ جیلون ته نشو تللی مونږ جیلون نشو برداشت کولای نو دا وخت په وخت د زموږ سره رابطې کړي خو موږ ته دا ویلي چې په کم حیثیت تاسو اوس میټینګ راوغواړئ په کم حیثیت باندې تاسو نوې پارټي جوړوئ موږ خو د خان صاحب سره ولاړ که اقتداري او که نه کار سي او دا خبرې به د مخکې نه موږ ته کولې چې نه خبر پی ټی آی نه نو موږ دا وایو چې دا پری پلان باندې دولیږو چې دا هغه ټایم نه چې کله نوې پارټي جوړول چې د خان صاحب بیٹ نه خني او دغه شانتي تاسو ته به د کمپاین اجازه نه تاسو کاغذونه به مسترد کیږي تاسو به یو تن الیکشن نه کوي خو الله پاک ول هر څه تباہ برباد کړه او هغه الیکشن هم کیږي زمون کاغذونه هم ایکسپټ شو نه کاغه ملاو نه شو دغه نه خنخ ملاو شي دغه نه زیاتی مشهور شي نو با بالکل د زمون سره رابطې کړې دي خو موږ ته چې موږ خپل ایمان په سیاست باندې او په لالچ باندې نه خرڅو زمونږ د ایمان او د غیرت او د پښتو تقاضا ده چې خان صاحب په سخته کې دی موږ به سره په سخته کې ولاړیو او هغه یو سچا او پاک لیډر دی د قوم د غلامۍ آزادۍ موږ د هغې ملګري یو یو سوچ او د نظریې ملګري موږ ته د 20 کاله حکومت میلاو نشي دا کم چې مونږ په 2013 کې حکومت میلاو شو دا خو 17 سال بعد مونږ ته حکومت زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو جی قدرمنو کتونکو دا دوی هغه منشور او هغه تاثیرات ول چې د ولس مخې ته کې خودل دا پروګرام هم په دې ځای باندې راغونډو تر دې بل پروګرام پر اجازه درکې په لوی الله مسپارم د تل پاتې